د روجي په حالت کې که یو سړي بی اختیار الټي وکړه، بی پامه یې الټي وکړه، که لږه وه او که ډېره وه نو روژه نه ماتېږي. البته که بی اختیاره یو سړي الټي وکړله او خولې ته راغله، سی بار لړه کړه او کومه قطره نیمه پاتې وه په هغې قصدن عملا مرۍ را جوخته کړه او واپس یې تېره کړه، نو په دې سره روژه ماته شوه. او که یو سړي قصدن عمدا په خپله خوښه او په خپله مرضۍ الټي وکړه، بعضې وخت کې د پېشمني په ټیم کې سړی په ځان پوه نه شي، بې دریغه خوراک وکړي، ماښام یې میم بې دریغه خوراک کړي، بیا د ماښامه پورې ازمېږي نه، نو په زوره کوشش کوي چې مال له الټي راشي. نو قصدن عمدن که یو سړي الټي وکړه نو که دا لږه وه معمولي وه نو روژه نه ماتېږي، او که په ډکه خوله باندې وه نو بیا یې روژه ماته شوه، اگر چې یو ذره هم دا الټي تېره شوي دي. یو سړی د نسوارو عادي دی او یا د پان عادي دی او د پېشمني په ټیم کې د نسوارو چونډۍ خوله کې ایښې ده، د پان پاړې په خوله کې ایښې ده او سترګې ورغلې چې راپاڅېده نو اذانونه شروع، زر زر یې هغه چونډۍ لړه کړه، هغه پاڼې لړه کړه، خو دغه روژه ده د ماته شوه. امساک به کوي، امساک معنا ده دا نه چې روژه مې هسې ماته شوه راځه اوس ښه ځان موړ کړه، نه، د ماښامه پورې به د نورو روژهدارو په شان د دې خوراک څښاک نه کوي او پابندي به ساتي. البته د دغه روژې قضا به دوباره بیا راوړي د رمضان د میاشتې نه بعد.